السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اوس یو کس مونځ کې ولاړ دی، مونځ کې لومبنی رکعت وکړو مکمل، سجدې لرلو سجدې دوران کې په پوزه وینه راله، دی واپس رالی او داسې وکړو، خو ده سجدې نه دي کړي او داسې وکړو او بیا رالو په هغه مونځ کې شریک شو، یو رکعت د ده شوی دی، د ده سجدې نه دي شوي او دی رالی په دویم رکعت کې هم شامل شو استاد سره امام سره، او د هغې نه پس د سحر مونځو د امام رکعتونه هم مکمل شول، د ده هم مکمل شو، خو لا سجدې پکې نه دي شوي، نو آیا دا مونځ وشو ونه شو؟ ګوره دی چې سجدې نه دي کړي که نه، نو دی به خپل مونځ برابروي. چې سجدې نه کړي نو هغه رکعت د ده نه دی شوی، دی به مونځ برابروي په دې انداز باندې چې هغه چې کوم رکعت وینه راغلي ده هغه رکعت هم پوره کوي، او چې کوم دویم رکعت تېنه تللی دی یا مطلب یې دویم رکعت کې راغی هغه یو رکعت به پوره کوي، بیا له به د دې مونځ کېږي.